نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. سورة النحل سورة سما پارا یو نمبر آیت دی. فمخی رکو کی دا قرآن کریم دا تلاوت ادب بیان شو. اس پدے رکو کی دا قرآن کریم صداقت اللہ پاک ذکر کی. اللہ رب العالمین پا قرآن کریم کی آیاتن نازل کی دا موقع مناسبت سرا بیاد اخبر حکمت مطابق اللہ پاک اغا آیاتن منسوخ کی بازی او دا حقیب پزیبان دی نور آیاتن نازل کی. دا اللہ رب العالمین پا دی نازل اول نور کی او دا مخکنو آیاتن منسوخ کولو کی حکمتی. کله چې داسې وشو نو مشرکانو کافرانو با په نبی علیہ السلام باندې اعتراض وکړو چې دا قرآن د ځان نه جوړ کړي، دا دروغ دی، که دا چرته رښتونی د الله کتاب وي نو دې کې به دا منسوخ کېدل نه راتلل. یو پیرا حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه زمونږ د دیوبند په علماو کې مشر عالم دی. دا غي په مجلس کې یو هندو اعتراض وکړ چې دا قرآن د الله کتاب دی نو دې کې به دا نسخه نه راتله، آیت نازل شه منسوخ شي بل نازل شي. قاسم نانوتي رحمت الله علیه ورته فرمایل چې الله جل شانه حکیم دی او د دنیا د معمولی حاکمانو کې هوښیار حکیم هغه چاته ویلی شي چې مریض ته نسخه ولیکي، مریض چې کله دوباره معاینې لراشي نو نسخه ورته بدله کړي اوس دا دوی خوره نو خلک وایي حکیم هوښیار دی، مخکې چې کومه نسخه لیکلې وه هغې راته بدله کړه. نو چې کله د مریض بیمارۍ کې لږ فرق راشي او بله پیره معاینه کړي نو د هغې نه ورته بیا نسخه بدله کړي نو خلک وایي دا مریض هوښیار دی، دا حکیم هوښیار دی. او کنه یو قسم دوی لیکلی چې بس دا خوره او دا خوره خلک بیا پوهېږي نه، بس همدغه دوه ټکي یاد کړي او چاته وایي چې دا دوی خوره. نو د دنیا د معمولی حکیم هوښیارتیا خلک په دې کې ګڼي چې نسخه بدلوي او رب العالمین خو احکم الحاکمین دی. نو د هغه د حکمت تقاضا دا ده چې د موقع مناسبت سره یو حکم نازل کی او بیا څه وخت بعد هغه منسوخ کی بل نازل کی. نو په دې ځای کې هغه هندو بیا لاجواب شو او په هغه ځای باندې دا سوال بیا پرېښود. نو الله پاک آیاتونه نازل کی او د هغې نه بعد بیا رسته منسوخ کی نور نازل کی. دا الله پاک د حکمت تقاضا. بیا د قرآن کریم د نازلېدو الله پاک فایده ذکر کوي چې قرآن زه نازل کړم جبریل علیه السلام وحی راوړي د پاره دی چې مؤمنان په خپل ایمان کې نورم مضبوط شي، ځکه مؤمن قرآن مني نو چې څومره قرآن نازلېږي دی پې خوشحالېږي او دی په خپل ایمان باندې مطمئن کېږي. او بل دا قرآن د هدایت دی، د مسلمانانو د پاره د جنت د خوشخبری کتاب دی. نو دا قرآن کې دا فایدې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین د دعوت د پاره بهر چاله تلو، د دین دعوت به ورکو. نو په اختلاف د اقوالو د علماء سره پنځه نومونه علماء ذکر کړي دي، شپږ نومونه چې نبی علیہ السلام هغې له دعوت له تلو کافرانو عیسیانو، چې نبی علیہ السلام ور دعوت له تلو کافرانو به وي نبی علیہ السلام د دین قرآن زده کوي. نبی علیہ السلام مطلب دې دپاره چې کلمه ووایي چې تاسو ته نجات میلو شي.
ایوی نبی علیہ السلام دی دا پارا جی چاہینا قرآن زدکی اللہ جل شانہو جواب کئی چی تاسو چاہتا دا نبی علیہ السلام دا قرآن دا زدکولو نسبت کوئی اگا خود سر عرب ندی دا اگی خود سر جب عربی ندن قرآن دا اگی نبی علیہ السلام سنگ زدکی تاس خود دیر بی وقفانی نبی علیہ السلام دعوت لورزی چی کلمہ وائے او نبی علیہ السلام قرآن دا عربی کتاب دی نبی علیہ السلام جب عربی دا او چاله چې دعوت درجی اغا عربی نوی اغا عجم دی تاس کو ډیر بی وقفانی چې د قرآن د نازلې دو اغا نسبت دی و عجمی سړی تکوي که مثال عقل دی کافرانو کی وی نو دی بدا خبر نو کړي او بیا الله جل شانه فرمای چې دا کافران ایمان په قرآن نروړي دا بدبخت دی اللہ دی تا ہدایت نہ کری کہ قرآن نازل دو او دا نیک بخت بھی اللہ پاک بدی تا ہدایت کری خدا بدبخت دی او بیا کم کسان چی دا مجبورے پا وقت کی کلمہ دا کفر ہوئی صرف بخلی باندی زری مطمئنی داغی ایمان ثابت قدم پاتی کی ابتدائی دور کی مکی دور کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابو حضرت عمار دا دبلار یاسر او دا دمور سمیہ رضی اللہ عنہم کافران پیڑے زیاد ظلمون کل ابو جہل دا دے زیاد ظالم دا پیڑے زیاد ظلمون کل چیز کلمہ بریک دی دا پیغمبر علیہ السلام مرگیتیا بریک دی یورد دی ابو جہل کافرانو دا حضرت یاسر او حضرت سمیہ خز خاون رضی اللہ عنہم دی دوارے انیوری کلمہ پریک دی دا کفر کلمہ وائی کا قتل مو دی دوارو کلمہ او نوینا نہیں بدلو منخو کلمہ وینا پیغمبر علیہ السلام کلمہ اگا وائیو نہ بدلو تردے چے شہیدان او حضرت عمار چے دا دیز ویو اگا کلمہ دا دیر مجبورینا پا خلی اوی خودیر خفو نبی علیہ السلام تراغی چے جی کافرانو مڑکولو کلمہ میں وینا زکی اپری خودو دا کفر کلمہ میں وینا اللہ پاک ایت نازل کو چه زړه دې مطمئن وي او د مجبورۍ نه چا مړ کول او کلمه دې په خولې د هغه د طبیعت د کفر ویلا نو په دې ته د ایمان نه خلاصېږي نو یاسر رضی الله عنه سمیہ رضی الله عنها شهیدان شو دا په اسلام کې اولنی شهیدان ښځه خاوند او حضرت عمار رضی اللہ عنہ دا دوی چه کمزیون آغا کلمہ دا کفر دا آغی اولان دیوی رضان بچ کو اللہ پاک ایت نازل کو چه زرد مطمئن ہوئی کہ پخلی در باندی چا پزور کلمہ دا کفر اویلا تا تا نقصان نرسی خدا کافران در باندہ کلمہ دا کفر ولی ہوئی ذکر دا بدبخت دا دنیا جن خوخی آخرت دی منینا اللہ پاک دا دی پزرن باندی مہر لگول دی ہدایت نقبلی دا دی پا غوگونو مہر دی دا دی پسترگو مہر دی ہدایت دی تنخکاری ان اوریو نے قبلی اب یا چکم کسان مہاجرین دی داغی دا پار اللہ جل شان اجرون ذکر کے چکم کسان حجرت تے اکھول اللہ پاک در ازاد پارا بس دا دین چپا مکی دور کے وطنیر زیاد تکلیفونم رسیدلو او بیا جہادو کو او پا داغی تکلیفونی صبر کو اللہ جل شان ہو داغی دا پار دا مغفرت دی اعلان کی نو فرمائی وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً او ہر کل چمن بدل کو یو آیت مکان آیت پزید بل آیت باندی واللہ اعلم او اللہ پاک خفیگی بما پاغایتنو ینزلو چلا پاک یہ نازلی قالون ویدا کافران نبی علیہ السلام تا سواتوئی انما انت مفترن بے شکت دروغ جنی نعوذ باللہ ولی وی مخی دی یو آیت بیو آغیچ منسوخ شوز بلغی وی دا تدزانا جو نعوذ باللہ بل اکثرهم لا یعلمون اللہ فرمائی دا کافران نبویگی چه پدی بدلولو کی پدی منسوخ کولو کی صح حکمت دی باغی دی نبویگی ذکر دا خبری کو قل تو فرمائی نزلہو نازلی دی قرآن کریم لرا روڑی دی لرا روح القدسی جبریل علیہ السلام من ربک استاد رب دا طرفنا بالحق پحق سرا لیثبت الذین آمنوا دا پارا دے چلا پاک مضبوط کیا کسان چاگئی مومنان دی ایمان کے مضبوط کی وہدن و ہدایت دے و بشرا
او زیر دی للمسلمین د مسلمانانو د پاره ولقد نعلم بتاقي سرمن في انهم يقولون بشك دوی وای نامنا مشرکان د مکی انما يعلمه بشر یقینا خید قرآن کریم لرا نبی علیہ السلام تا بشر یو سړی بل سړی یو تخی لسان الذي جبد اغکس يلحدون الیه چې د قرآن نسبت کی اغتا اعجمی عجمی دا دی خوی چې هغه وتخینا خو د سره عرب نه دی ناغله دا ورزي څنګه چې نبی علیہ السلام ته دون افکار درو وهذا لسان او دا قرآن کریم جبا عربی مبین ښکار عربی دا قرآن دا عربی دی او دی چې چاته نسبت کی هغه عجمی دی دا خو بیخي دروغ دا کافران وي ان الذين لا يؤمنون بآيات الله بشکا کسان چې ایمان نه وروړي پایاتونو د الله لا يهديهم الله الله پاک دی ته توفیق د هدایت نور کوي ولهم عذاب الیم او د دوی د پاره عذاب دردناک وي انما يفتر الكذب الذين يقينا تريد دروغ کسان لا يؤمنون بآيات الله چې ایمان نه لري پایاتونو د الله پاک باندې اولئک هم الكاذبون او دا کسان چې دوی دروغ جن دي من کفر بالله چاچه کفر او په الله پاک باندې من بعد ایمانی پس دروړلو د ایمان نه ایمان وروړو او بیا یې پرې خو دو الا من اکره مگر هغه څوک نه اکره چې هغه مجبور کړی شو وقلبه مطمئن بالایمان او دا غزل مطمئن په ایمان باندې نو دا خبره پکې وینه ولكن من شرح بالكفر لیکن هغه څوک چې دا غسینه کولو شو کفر تا شرحات کولو شو بالکفر په کفر باندې صدرن سینا یعنی دی کفر په خپل زړه سره قبول کی هغه څوک نه چې د مجبورین کلمه د کفر وایي کلمه د کفر وایي پس د ایمان نه کو د زړه نه نو فعليهم غضب من الله فذيبان بغضب د الله پاک وي ولهم عذاب عظيم د دوی د پاره بلوي عذاب وي ځکه چې دی مرتد شو اولی کلمه ویلې دا بیا پرې خو ذالک دوی دا ایمان ولی پریدي بانه مستحب الحیات الدنیا ځکه دوی چې دی خوښ ژوند د دنیا او آخرت په مقابله د آخرت کې وان الله لا يهدي القوم الكافرين او بشک الله پاک هدایت نه کوي قوم ته چې کافران دي اولئک الذين دا کسان دي تبع الله جل پاک مهر لګولې دي على قلوبهم د دوی په زړونو باندې وسمعهم د دوی په وګونو باندې او ابصارهم د دوی په سترګو باندې اولئک هم الغافلون دا کسان چې دوی غافل دي د حق قبل ولنا لا جرم یقین خبر انهم فی الاخرة چې بشک دوی په آخرت کې هم الخاسرون دوی تاوانیان وي ثم ان ربک بیا یقینا استرب چې دي للذین هاجروا د پاره د کسانو چې هجرت کړی دي من بعد ما فتنوا من بعد پس دا غنا فتنو چې دي ته تکلیفونه ورکړي شو په مکی ژوندۍ کې ثم جاهدوا بیا دي جهاد کو او صبر کو ان ربک بشک استرب چې دي من بعد پس د دینا لغفور رحیم خامخ بخون کې مهربان دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین